علامه واقدي رحمه الله لیکلي دي چې کله جنرال صحابه او سپه سالار اعظم عبیده بن جراح رضی الله عنه او خالد بن ولید رضی الله عنهما چې کله د شام ټول قلعې فتح کړې نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ورته حکم وکړو چې تاسو لاړ شئ او قلعه د فلسطین او بیت المقدس فتح کړئ چې کله دو د بیت المقدس فتح لپاره روان شو ورسېدل هلته نو هلته قلعې والا چې دی خپل یو راهب نه تپوس وکړو چې صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول شام فتح کړو اوس به دوی زمونږ دا قلعه او بیت المقدس هم فتح کوي نو آیا زمونږ دپاره څه کول پکار دي دغه راهب یې چې صبر زه بهر ته ځم چې دا شخصیت څوک دی د دوی دا مشر او سپه سالار څوک دی ځکه ما په خپل کتابونو کې کتلی دي چې دا به هغه شخصیت فتح کوي چې هغه رنګ به ګندمي وي او سترګې به تورې وي او قد به لوړ وي دنګ به وي چې کله دغه راهب د خپلو ملګرو سره را روان شو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته راورسېد نو خپلو ملګرو ته اډر وکړو چې دا هغه کس نه دی ځکه د هغه رنګ چې دی هغه ګندمي دی سترګې تورې دي او قد یې لوړ دی او د هغه نوم عمر دی نو لهذا دوی زموږ قلعه هم نشي فتح کولی او بیت المقدس هم نشي فتح کولی تاسو ورسره جنګ جاري ساتئ چې کله عبیده بن جراح رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته خط راولېږه ورته وی یا امیر المؤمنین داسې واقعه موږ سره راپېښ شوې ده اوس تاسو تشریف اوري زموږ دپاره خالص لازم دي فاروق اعظم رضی الله عنه چې کله د عبیده بن جراح رضی الله عنه دا خط پړاو کو صحابو نه مشوره واغسته علی کرم الله وجهه ورته فرمایل چې مسلمانانو د مجاهدینو خیرخواهي په دې کې ده چې تاسو په خپله باندې تشریف یوسئ ستاسو په لاس باندې به الله جل جلاله بیت المقدس فتح کړي چې کله عمر فاروق رضی الله عنه د مسجد نبوي او مدینه منورې نه روان شو خپل مرګلي وسره د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یو خوشي ځنګل ته ورسېدو او په دغه ځنګل کې یو کوهیو د هغې په غاړه باندې پړاو واچو خیمهزن شو چې ګوري یو قافله را روانه ده عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ولېږه ورسې ته تپوس وکړه چې دا څوک دي معلومات یې ما ته راوړه چې دغه صحابي لاړ د قافلې والا سره ملاقات وکړه تاسو څوک یې هغه ورته ویل چې موږ خو پلانکۍ قافلې والا یو او داسې فلسطین په اراده باندې روان یو نو دغه صحابي ورته وی چې زه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه طرف نه راغلی یم او دا خبر وړم چې تاسو څوک یو د چا سره تعلق ساتئ او کوم طرف ته روان یې هغه چې کله د فاروق اعظم رضی الله عنه دا خبر واورېدو چې هغه دلته تشریف راوړی دی او د دې کوهي په غاړه باندې خیمهزن دی نو ډایرکټ دغه صحابي ته وویل چې موږ سره یو کس داسې دی چې هغه د دوو سګیو خویندو سره نکاح کړی دی یعنې دوو داسو جنکو سره نکاح کړی دی چې هغه دواړه د یو بل خویندې دي دغه صحابي راغی عمر فاروق رضی الله عنه ته دا واقعه بیان کړه
عمر فاروق رضی الله عنه جلالی سره او امیر المؤمنین مو هغه نام او نشان خو صرف عدل او انصاف او بیا د شریعت په احکامو کې د ذری موافق هغه تغیر او تبدل نه منو نو ډایرکټ دغه کس بس خبر ولېږو چې ورشه دا کس زما لپاره راوغواړي چې کله دا کس راوغوښتلی شو امیر المؤمنین صاحب په مخ کې حاضر شو ورته وایي تا ته چا ویل چې ته دوه خویندو سره نکاح کوه آیا دا په شریعت او په اسلام کې جایز دی آیا تا په قرآن مجید کې نه دی ویلي ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف چې دوه خویندې جمع کول په یو نکاح کې دا ناجایز او حرام دي هغه امیر المؤمنین ما ته خو پته نه وه او زمونږ د اسلام چې دی دا هم په موږ باندې په زور زبردستۍ راوستلی شوی دی عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل چې اوس دا یوه پرېږده دی ورته عرض کوي یا امیر المؤمنین زه خو یوه هم نشم پرېښودی ځکه زما د دواړو سره محبت دی عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمیل چې سر د قلم کوم کنې دا یو پکې پرېږده چې کله د په خپل ځان باندې یاره پیدا شو نو قراندازي وکړه چې کله یې خسنې واچو د دواړو ښځو په درمیان کې نو د هغه یوې نوم راوخوته او یوه چې دی پاتې شوه عمر فاروق رضی الله عنه ورته حکم وکړو چې دا یوه به تا سره په نکاح کې او دا بله به ستا په نکاح نه بهر شي او که چېرې خبر شومه آینده دپاره چې دا د دویمې خور خواله ته تللی یعنې کوم چې ستا دا دویمه ښځه ده د دې خواله ته تللی نو په هغه ټیم به مې د نصر قلم کړی او دغه ځای نه عمر فاروق رضی الله عنه فلسطین په طرف باندې روان شو